أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فلما بهر کلا انجا اچراغ البشیر وغزیر ورکون کے القاه نو اغه اوغردو علی وجهی د په مخ باندې هغه کمیس د یوسف علی السلام فرتد نو واپس شلو بصیرا بن عید یعقوب علی السلام قال اولی الم قل لكم ايمان اولی تاستا یعقوب علی السلام اولی ما نو ویلی تاستا انی بشکز تعلموا خبوهما من الله د الله تعالی مبارکی ما باغشنو باندې لا تعلموا چې تاسو نه پوهیږئ قالوا دی اولیا ابانا اے زمونږ پلارا استغفر لنا بخنو غواړه مونږ د پاره ذنوبنا زمونږ د ګناهونو ان بشک مونږ کونه مونږ خاطئین ګناګار مونږ ګناه کوکړي وا قال اولی یعقوب علیہ السلام صوفا ډیر زرد استغفروا جذب بخنو غواړه استغفار وکما لکم تاسو د پاره ربي د خپل ربنا ضرب غواړم عبد الله ابن عباس دا تفسیر کړی دی چې یعقوب علی السلام دا خبره کړې و چې زب تاسو ته پښمنی وخت کې دعا وکما دغه چې پښمنی وخت کې دعاګانې قبلي کې او استغفار باره کې بخپل الله आवाज کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې چې ستاسو کې مانه معافي وغواړي چې زما معافي ورکما غته نزب تاسو ته معافي وغواړم د خپل ربنا انه بشکا هو الغفور الرحیم ومغه معافي کوونکې مهربان دی فلما به هر کله دخلوا چې دی راغلل د یوسف علی یعقوب علی السلام او د نور بچي او خاندان علی یوسف علی السلام باندې آوا نزه ورکړو الیه اغتا ان خپل ځان سره ابوه خپل مور پلاتا وقال اولی او بیا تاریخي واقعاتو کې چا څه بیان کړی دا غوډه لیکلي چې خپل مور وفات شوی و او دا د بنځای مور و او ویلی ادخلوا چې تاسو داخل شئ مصر په مصر کې ان شاء الله کثیر الله خو خوي امنین تاسو په امن یې تاسو ته څوک نشي ویلې امن وي تاسو لپاره دغه پوری دا کیسه وای مخکې بیا صرف دغه کیسه د سجدي کولو دا موري ورفع او د اوچت کړل ابويه خپل مور پلار علی العرش باغ تخت باندې وخروا او دوی پریوتل له د یوسف علی السلام ته سجدن پسجدي هغه وخت سجدا د تعظیم جایز و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې الله منی کړه ځکه چې دا تشبیه کیږي د شرک سره او الله تعالی ته پته وکړه دا د تعظیم سجدم جایز و او د زمونږ د مشرکین هم ژوندۍ وای نو دې به څه جوړ کړی وای ته دینه وقال اولی یا ابتی زما بلا رها ذات اویل رؤیا دا خوب ده دا تعبیر ده زما دا خوب من قبل دین اوړاندې قد بتاکید سره جعلها جوړ کړل دا ربي رب زما حقا فرشتیا او سره هغه خوب زما لا رښتیا کړلو وقد بتاکید سره احسان کړی دی الله تعالی بي په ما باندې اس هغه وخت کې اخرجنی جزير او استلما من السجن د جیلنا وجاء بكم او راوستیو من البدو دا کلونا من بعد ورست اندا چې نزغا اغا وسوسه واچولا الشیطان بیني زما و بین اخوتي زما دورونو پمنځ کې ان بشک ربي رب زما ان دا کوشش کو شیطانو چې موږ زما دورونو پمنځ کې مقابله چولې و او موږ د هغه علاقې او د صحراو نم راوستو دا ټول د الله تعالی احسانات دي لطیف اغا بارک بین دے بهترین تدبیر کون کړي لما ده هغه د پاره یشا او چې غواړي ان چې الله غواړي هغه د پاره الله برابرون کړي الله کله کله سره غواړي کنه به هغه سره وسایل نه وي به انسان بدل کې شک راشي دا به څنګه کوي الله تعالی نو الله فرمایي چې هغه لطیف ته هغه د پاره لارې به جوړول شي کله چې الله د یو کار فیصله وکي نو هغه فیصله تر رسیدو د پاره طریقه او چلي الله ته ورتي انه بشکال والا تعالی هو العلیم وغفور الحکیم خاوند حکمت ولده رب زمارا باقت پتا کی سری آقت پتا کی سرا آتے تنی رکڑے دے ماتا زما رب رکڑے دے ماتا مانا بیا ہو رہی رب اے زمارا با قد پتا کی سرا آتے تا رکڑے دے نی ماتا آتے تنی تا رکڑے دے ماتا
من الملک د بادشاہینا وعلمتنی او تا ما ته پوهه راکړی دا من تاویل الاحاديث د تعبیر د یا پوهه د خبرو فاطر السماوات ته اول ځل پیدا کون کې د اسمانونو ول ارض او د زمکي انت امت ولی کارسازی زما په دنیا کې ول اخرت او آخرت کې توفنی ما بمر کی مسلمان متابدار مسلمان والحقنی او ما شامل ک بالصالحین نکانو خلق سرا ذالک دا من انباء الغیب دا خبرونه دي د غیبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نوحیه چې مونږ وਹੀ کو د اغه الیک استا طرف ته وما كنت او نو لديهم ابو سرا اس باغ وخت کې اجمعوا چې غیر جمع شوی وو امرهم خپل کار باندې یا جمع کړی و هغه فیصله یا متفق شوی په خپل فیصله وهم او يمكرون چلونه جوړول وما اكثر الناس واكثر د خلقنا ندي اكثر د خلقنا ولو حرست کچیر تدیر هم حرص ولې ونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بمؤمنین ایمان وروړون کی تا ډیره خوخه ده خو چې نه وروړي ایمان وما تسالهم او تنغواړي د دوی نه علیه په دې باندې من اجر کمزدوری ان هو نددا الا مگر دا قران مگر دا ذکر و نصیحت للعالمین د ټول خلقو د پاره دغه پوری یوسف علی السلام کې سوا بیا غنه ورست نور خبره به تاسو واوري په دې کې چریم بیا د زلیخا باره کې ذکر نه راغلی او نه چرته په حدیثو کې او نه چرته په خواني تفسیرونو کې ورست بیا خلکو به دینه جوړه کا او دا قصه چې کوم مونږه بیانوو دا په حقیقت کې د اسرائیلو نه بیان شوې ده یعنی اسرائیلی روایتي او اسرائیلی روایتو کې د پیغمبرانو ته هغه درجه ورکړي ده نعوذ بالله من ذلک چې هغه موږ کې انتهایی ګناګار سره هم داسې نشي کېدل او هغه تقریبا د ټولو پیغمبرانو به عزت کړی ده دی يهوديانو او داسې نسبت ورته کړی ده هم هغه دا خبره جوړه کړی ده چې یوسف علی السلام بیا زلیخا سره واده وشو بیا زلیخا ورته ویل نه یوسف علی السلام ورته ویل چې راځه او شپه وخت دی وغي منځ کول چې ناز شکریا ادا کومه نو دا په زلیخا ته ترجیح ورکول دي په یوسف علی السلام باندې نو دا دومره چې ما ویلي دا مې بد وکړل دام نو ویل پکار خدا اوس ته دومره اشاره دي لپاره درکړه چې دا کیسه کوم مفسرینو نقل کړی دي اومنه د اغیدا وسره لیکلي دي چې دا اسرایلیات دي چې نه ذکر کړی دا ډېر خوي اډو دا بچا د ځین کې نه راغلي خیر دې شیطانانو خو بیا هم حاصله ولا او دې اصل کې خدا کاروباریان دي د خپل پیسې ګټي کې سټ جوړاوا تقریرونه باندې پیسې اخلا بدیغه باندې پیسې اخلا او الله چې ته بیان کوي چې خلک خوښ نه کی نو هغه خبره استا سخت او درشت خبره چر د خلک او یا چر د خلک خوخي او هغه د کیسې کوي او ناول بیان یو په دې طریقې سره هغه استا بیان خوخي او پیسې ور کوي نه غیر لپاره دا نومګه خلکو ځین کې مدار غلي دا چاله بیا خدا سره چلو دا سينو ابراهيم يوسف عليه السلام د دې خبرو نه ډیر زیات برو اړ زیات برو دا الله پیغمبرو هغه معصوم او کوم خبره چې الله نه کړی سره تم مکوا چړې ما وکای من مولوی صاحبان چې کله چې نکاح کې د پنیکا کې دا وایي چې خدای داسې محبت واچي لکه بیبي عائشہ او رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت واچي لکه یوسف زلیخا دا نو څنګه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د عائشه او د خدیجه رضی الله تعالی عنهم د دین انکار نشته شغی کله مینا چولې او دا دعا با کدا د صحابه کرام نه هم ورګه او غینه ورستم خلکو کړی دا تم کوا پادشاه چې یوسف علی السلام نو یوسف علی السلام کزله خاصره مینه وا نبی هغه جیل ولې خوخو داغه دا غړي زیاته بیزتی ده ډیره زیاته څوک چې وای یا خو هغه پوی نه ده اپوی نه ده کله چې وای تاسو ان کوم کې دا جرأت خدای پاک پیدا وکي کنه غلطي ز بیا هم دا غوی نه کنه دغه جگہ هو ویلی مادنه ورېدلی داغه ورېدلی او چا دې پښتنه شته کړی نه چې دا کم ځینه وای نو چې نه دا کړی نو بس خبره هم دغه سره روانه نو کچېری یو واري تداسي وکي چې داسي خبره واوري بیا ورته وای دا خبره ته چرته نه کوي لګي ماته اوخایا نو ان شاء الله ما تاسو مخ کې ویلي چې بیا به دا خبره نه کوي هغه چې تلاش کوي نو چرته به تلاش کوي هغه کوم نه بغارو بس هغه ما خاص چرته ده هغه په حدیثو کې نشته بخاری مسلم یا نور بس آیاتو کې نشته چې کوی چې ما دي تفسیر کړي دي بیا ورته وای چې خلک راوړل ورته وای بکره هغه مفتی شفیع زم نقل کړی دا بالکل نقل کړی بیا لګو چې غوړستور کې څه لیکلي دا اسرایلیات هم غلي کړي دا اسرایلو کې سي دا دغه بیانونه دي نو د چا په بیان باندې یا د چا په خبره باندې ندی تل بکار خبره د الله او د الله رسول خبره کړی ده خو تاسو نه الله نه مختصر خبره کوم دا دې د پوری تاسو 104 نمبر آیات پوری تاسو خبره واوریدا تاسو خپل تاثر د یوسف علی السلام باندې کې څه جوړ شو
او تاسو تاثر د زلیخا باندې کې څه جوړ شو بس همدومره ډیر نه دا چې الله کوم بیان کړی دی بده کې نه شک شته نه دروغ شته نه بده کې زیاتې شته نه بده کې کمې شته څومره چې ضروری و هغه الله تعالی بیان کړل موږ تاسو باندې پوي کړو چې دې خبره ده پاره و دې نه مخکې کورید یا ځان ګرول ته پاره څه ضرورت ده خامخا د احکاماتو نظام په یول په دې منځ کې محکماتو دي اخر کې محکماتو د هغه خلکو دا کار کړی دی چې څو او شیطان په کړی دی هغه نه کړی شیطان په کړی دی د پاره چې تا اصل خبر نه دی واړی او د عامي خبري یا هغه خبري چې هغه باندې د الله طرف نه مامور نه هغه د باندې هغه کار نه واقعي هغه د پاره دا کار کړی دی شیطان وکای من آیه او ډېر د نشاناتونه فی السماوات باسمانونو کې والارض وبزمک کې یمرون چې دې په تیریږي را تیریږي علیه باغه باندې وهم اودیان هدا غینا معرضون مخړون کې دي غینا اعراض کون کې دي ان دا خو صرف د یعقوب علی السلام او د یوسف علی السلام کې سوا دا نور د دومره دنیا کې نشانات دي دی باندې چې دا سوچ نه کړي عقل نه کار نه غسته وما يؤمن اكثرهم بالله او ایمان نه وروړي ډېر د دوی نه په الله تعالی باندې الا مگر وهم او دوی مشرکون شرکي افامنوا آیا امن کی شو هغه خلق یعنی یره ختم شو هغه خلقو اندا چې تاتيهم چراب شي په دوی باندې غاشیتن را پټون کې را خورون کې هغه شی چې را خوري کې بد عذاب صورت باندې آفت یا هم دغه رنګ نور د الله تعالی طوفان وغیرہ من عذاب الله د الله تعالی د عذابنا او تاتيهم یا براشی په دوی باندې الساعه قیامت بغتتن اچانک ناصافا وهم او دوی بلا يشعرون نه پوهیږي خبر به هم نه قل ورته وای هذه سبیلی دغه زمالار ده ادعو جز دعوت ورقوم الى الله الله تعالی طرف ته على بصیرت په دلیل سره ز الله طرف ته بلم شر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه خبره نه ده کړې چې تاسو زما خبره اومنئ او د الله خبره ممنئ او دې کې تاسو ګورئ خبره دا کړې چې زما خبره اومنئ په هغه څه کې چې الله ویلي یعنی ما خبره حقیقت کې ته الله منل دي خبره خود رسول الله صلی الله علیه وسلم منل هم ندي خبره خود الله منل دي الله ویلي د خبره اومنئ او دلته خبره کې عزت او سره بلم الله طرف ته علا بصیرتن په دلیل سره اناز ومن او هغه څوک تبعانی چې پیروي کوي زما ومن تبعانی او چا چې پیروي وکړه زما وسبحان الله او پاک دی الله تعالی وما انا او نه يمز من المشرکین مشرکاننا وما ارسلنا مغندی استولی من قبل کتان مخی الا مگر رجالا سړی نوحی چې موږ وਹੀ کړي وا رجالا سړی دا کوم خلکو چې په ذهن کې دا شک ته چې مریم پیغمبر وا آسیا پیغمبر وا یا وغیرہ خدیجه رضی الله تعالی عنها پیغمبر دا څلور نمونه خاص کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دي کنه چې دا ډېر نیکی او ډېر بهترینی خزوی خو الله تعالی ادا نه دی ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم چره هم چې دا پیغمبرانو او دلته الله وایي چې مونږه هیڅ یو سړی بغیر د سړینا پیغمبر نه دی استوله ندینه دا معلومه شو چې په خدو کې نبوت نه راغله رجالن سړی نوحي او بلاسم تاسو ځین کې دا کینه وي زمونږ د زنانه مو اوري خويندې میندې بلته کې بسوک دا درس اوري د دوړو خپل بیل مقام دی بیل مقام صرف دا نه دی چې بیل انسانان دي نه بیل ذمہ داریان دي د نر الله تعالی خپل ډیوټي لګولې ده او د خځې الله تعالی خپل ډیوټي لګولې ده کوم مقصد لپاره چې الله تعالی انسانيت پیدا وکړي ده هغه خلافت ده او د خلافت ذمہ داری الله تعالی نر تور کړی ده صحیح ده او د دې نر د ضرورت او د دې د بچو پیدا کولو او د دې نسل او د هغه تربيت کولو وغیرہ دا یو ضرورت ده دې ضرورت نه نر فارغ کړی دی چې تب زما د خلافت او د دین د غلبې دا کار کوي ستاسو د کار بستا سره دا ستا کور ولکې هغه ستاسو د بچو تربيت ده ستاسو د بچو پیدا کېدل دي هغه نه علاوه او وغیرہ څومره چې د کور خدمتونه دي وغیرہ نو کار دواړو یو ده نوعیت بدل دي ذمہ داریانی بدل دي نرب تعبیوی د الله تعالی د الله حکم په معنی اطاعت وکي او خذب په دې کار کې د نر تعبیوی د کار کې او هغه حکم چې الله تعالی خذ تکړه لري په هغه احکاماتو کې چې الله او د الله رسول یعنی الله او د الله رسول د امون او د عادت د فرض نه علاوه اضافي ذمہ داریان په دې خذ اچولي ځکه نه دي چې د دې خوند لپاره او د خپل ذمہ داریان لپاره فارغ وي نو خځه په دې حالاتو کې یو خځه باندې چې هغه په میاشت کې هغه تکلیف راځي چې پاغه کې هغه مون نشي کولای نو هغه به د نبوت ذمہ داری څنګه پوره کوي یا نور کمزوریان شل کمزوریان موږ تاسو ته معلومي دي نوحي الی خدا د خځه بیزتی نه ده دا د خځه د هغه د جسم جسمانی ساخت
او د هغه روحاني طاقتونو بنیاد باندې الله پاغه باندې مهرباني کړی دا رحم کړی دا پاغه باندې د دومره درنه ذمہ داری هغه ته نه ورکړي هغه د صرف دغه خاوند او د بچو د تربيت او دغه خدمت دغه ذمہ داری ورکړي چې دا هغه لپاره ډېر اسانه ده او هغه صلاحيت الله تعالی په کې اچولې هغه کولای شي په خیر طریقې سره کولای شي نوحي الیہم چې موږ وਹੀ کړي او هغه ته من اهل القرى د کلو ولونه افلم يسيروا آیات دوی ګرځیدلی ندي په الارض پسمکه کې فینظروا بدی وګوري کیف کان څنګه شو عاقبت الذين اخر انجام دغه کسانو من قبلهم چې دین وړاندې وو ولدار الاخرته او خامخا کور رستنه یعنی اخرت خیرون دا بهتر دی للذین او خلقو د پاره اتقوا چې هغه ځان بچ کړي د ګناهونو نه افلا تعقلون هدا څومره نه پوهیږي حتی تر وخت پوری عزت اثر رسولو هر کلا چې مایوس شول پیغمبران وظنوا او دی ګمان وکړو د پیغمبرانو انهم چې بشکدوی قد بتحقیق سره کذبو دی دروغجن کړل شول د پیغمبران جاءهم نوراغ دوی ته نصرنا امداد زمونږه فنجیا بس مونږه به نجات ورکړو من هغه چاته نشا او چې مونږه وغختله مونږه خوخوا ولا يرد او نبشي واپس کوله باسنا عذاب زمونږه ان القوم المجرمين د هغه قوم نه چې هغه مجرمانی لقد بتاکی سرا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ده بخاری شریف حدیث ده اروه ابن زبیر نے روایت ده چې هغه پښتنه وکړه عائشہ رضی الله تعالی عنها نه چې د دې آیت ترجمه څه ده مطلب څه ده د آیت نمبر 110 حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا د دې مطلب څه ده هغه ته جواب ورکړو چې پیغمبرانو چې کوم خلق ومنو او هغه تصدیق وکړو بیا یو لوی مودې پورې الله تعالی هغه ته مهلت ورکو دغه ازمایښت لپاره او د دې مدد هم وکړو او چې کله به پیغمبران د هغه د مزید ایمان وروړو نه به مایوس شول او دې به دې ګمان وکړل چې دا خلک چې دا کوم ایمان نه دروړي خپل ایمان نه وروړي او دا نور خلک هم گمراه کوي نو په هغه وخت کې به هغه د الله تعالی نه د امداد دعا وکړه او بیا به الله تعالی هغه خلک ورته هلاک کړل وای دا مطلب دی او دا مخکې بیان هم شوی دی په حدیث دلته چونکې دې سره مناسبت یو لقد بتاکی سرا کان وا فی قصصهم د دې په دې کیسو کې واقعاتو کې عبرت لاولل الباب دا کل خوندانو د پاره ما کانا نه دا قران حدیثا خبره یفترا چې دا جوړ شي وي د دروغونه چې جوړ شي دروغونه ولکن لیکن تصدیقا دا تصدیق ته الذي دا خبره بین یدیه چې دې نوړان دی وا ان د انجیل او د تورات د نورو صحیفو دا غي تصدیق کوون کړي او تفصیل او دا تفصیل د کل شی د هر یو شی وهدن او دا هدایت ته ورحمتن او دا رحمت ته لقوم هغه قوم د پاره یؤمنون چې دوی ایمان راوړي